دارنګې د غریبۍ د شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته. ځکه هر څه کې هغه شر شته دی. من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق کې موږ وایو که د شر د مخلوق نه پناه غواړه. د شر د مخلوق چې دی نه هغې کې هر څه دي. د زوی کې شر شته، ښځه کې شته، بچي کې شته، ګاډي کې شته، هر څه کې شر دی، هر څه کې خیر او شر شته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غریبۍ د شر نه پناه، ځکه کله کله سړی ډېر زیات غریب شي نو محتاج شي. دارنګې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دجال د فتنې نه پناه غوښتل. دجال دا به د قیامت نه مخکې راځي، ټوله دنیا کې به ګرځي، مکې ته او مدینې ته به نشي تللی. هلته به فرشتې ولاړې او هغه به چې دی نو د مکې نه بار یو غر دی، هغې له به داسې د خپې رولي، نو په مکه باندې او مدینه باندې به زلزله راشي. چې کم کمزور خلک کی، کمزور ایمان والی، هغه به روزي او دجال سره به بعضې ملو شي، ملګري به شي. اور مکې مدینې ته به نشي تللی، هر ځای کې ټوله دنیا کې به ګرځي، د هغه شر هغه ډېر زیات تیز دی. نو دین هم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته. پیغمبر علیه السلام داسې دعا هم کړې ده: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. الله زما ګناهونه پاک، زما ګناهونه ووینځي. څه باندې؟ د وورې په اوبو باندې او د غلې په اوبو باندې. داسې پیغمبر علیه السلام فرمایي. او داسې پاک کې منګه داسې د زړه پاک کې لکه څنګه چې سپینه کپړه خلک د خیرې نه پاکوي. عربی کې یادول پکار دی که عربی کې انسان له نه ورځي، نو پښتو کې داسې وایي الله داسې مې د زړه پاک کړي د ګناهونو نه، لکه څنګه چې دا سپینه کپړۍ او دوړه پې پروت دي. دې کې پیغمبر علیه السلام اشاره وکړه چې ستا دا زړه سپین دی، خو دا د ګناهونو د وجې نه خیره نه شي. څنګه چې سپینه کپړه هغه خیره نه شي نو بد ښکاري، داسې دا زړه په ګناهونو خیرن کېږي. وباعد بیني وبین خطاياي كما باعدت بین المشرق والمغرب. الله زما او زما د ګناهونو ترمنځ دومره لرېوالی راولې لکه د مشرق او د مغرب ترمنځ دی، لکه د مشرق او د مغرب ترمنځ دی. دارنګې زید ابن ارقم فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا غوښته: اللهم اني اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والهرم. د ډیر بوډاوالي نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښته، ځکه چې انسان ډیر زیات بوډا شي، هر څه ته محتاج او د سماعتي له خپله نشي تللی، لامبل یې خپله نشي، ارذل العمر چې ورته وایي، هغه ډیر زیات بوډاوالي نه چې انسان په ډډه اوړي بل ته محتاج. دین هم پیغمبر علیه السلام پناه غوښته. دارنګې پیغمبر علیہ السلام: اللهم آتی نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ توی اللہ زما دا نفس دیتا تقوا ورکی و پاکے کی تو غور پاک ان کی تو ولی دے. بیا پیغمبر علیہ السلام وی: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ دا سی علم نا پناہ غواړم چې هغې ته انسان ته د هغې نه فایده نه، یعنی علمي عمل پینی د داسې علم نه نبی علیہ السلام پناه غوښته. ومن قلب لا یخشع، او د داسې زړه نه چې هغې کې د الله یره نه، د دې نه نبی علیہ السلام پناه غوښته. ومن دعوة لا یستجاب لها، او د داسې دعا نه چې هغه قبلیږي نه، دې نه پیغمبر علیہ السلام پناه. شپږ څلوېښت څیزونه دي باب الاستعاذه کې مشکات شریف ذکر کړي چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته. دعا هغه اکثر له دې وجې نه قبلیږي چې انسان زړه کې آرام پراتی، خېټه کې آرام پراتی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو انسان به ډېر لوی سفر کړی وي او لاسونه به اوږده کړي وي، ګرد و غبار به پې پروت وي او د ده به سر به بر وي، خیرن به مطلب دا دی حج له به راغلی. اول تک به دوی دعا کوي یا رب یا رب، الله نه به سوال کوي، د ده دعا نه قبلیږي. ولې؟ مطعمه حرام وملبسه حرام، د ده جامه به د حرام وي، د ده خوراک